بعضو خلکو ته داسې وي چې ته وي مسله جادو وي او انسان د پته نه وي هغه ډاکټرانو پسې ګرځي مختلف ډاکټرانو پسې کله یو ډاکټر کله بل ډاکټر دی کې ډپریشن مریض جوړ شي او سایکو مریض جوړ شي او د خپله بیماري نه معلومیږي ډاکټران هم په علاج نه پوهېږي نو دغسې هم کېدای شي تقریبا د تېر اتوار هم داسې یو مریض راغلی و غریب سره دومره پڼ پرچې وې دومره پڼډه چې ومې کتل پرچې ورسره بې انتها زیاتې وې او سټي سکین یې هر څه ډاکټر ورته هر څه کلیر لیکو چې هر صفا دي هېڅ مسله د باندې نشته مریض وایي زما بدن خوږېږي زه په ځان نه پوهېږم بدن مې بلکل داسې مړ پړ دی زه هېڅ باندې نه پوهېږم د خولې ذایقه مې نشته دغه مې نشته چې موږ چیک اپ وکړو څه ترتیب سره چیک اپ کېږي هر انسان د خپل تجربې مطابق چیک اپ کوي یا علاج معالجه کوي چې ما خپل هغه د چیک اپ وکړو او علاج ماته شروع کړو دغه ورته مې لږ څه باتې کولې دم کولا مې ورته وکړل هغه ټایم دغه مریض بدن بالکل سپک شو هغه وایي زه خو داسې شوم چې زه خو داسې نه وم کور کې او زه لکه زه بیخي ټیک ټاک شوم نو اکثر داسې وي چې انسان باندې جادو مسلې وي یا د نظر مسلې وي او دا غریب ډاکټرانو پسې ګرځي پیسې خرابوي ها چا چې عقیده خرابېږي په دم درود باندې هغه له پکار دی چې هغه پهله څوکي شرعي مسله ده چې هغه بیا ډاکټر طبیب استعمال کړي که هغې سره ښه نه شو بیا راشه دم درود ده خو چونکې پهله معاشره کې دم ضروري دی سړی دم درود وکړي خپل ځان لپاره سورې فلک سورې ناس او سورې فاتحه وایي دام دم نظام باندې چوف کوي سم الله تعالی شفا ورکړي که بالفرض ډاکټرانو ته لاړې او هر قسم دوایانو استعمال کې خو فایده نه راځي نو بیا داسې وکړه چېرته کم صحیح مولا یا کم مفتی صاحب وي تاسو هغې ته ورشي خپل چیک اپ وکړي علاج وکړي دم وکړي یا په ځان نوبه دم کا که هېڅ د فرق کېږي علاج وکړه بیا دم درود علاج وکړه بعضې خلک دې ته په سپک نظر ګوري مړی به دا دمګري دغه خل هسې ناست وي بېشکه چې کوم خلک پیسو ته ناست وي کوم خلک هسې ناست وي هغه هسې هم دغسې وي خو دا هم یو فن دی نه کې څه دغه دی چې مطلب په دې باندې انسان د ثواب میلاویږي په دې ثواب نشته دا هم یو فن دی دا باندې ثواب میلاویږي چې انسان یو بل سره همدردي وکړي هغه د خپل زړه نه چې که د کومې بیماري هغه مطابق ورته علاج وکړي دا همدردي ده خو دا یو فن دی دا نه چې داسې واغسې نو الله تعالی دې موږ داسې مشکلات حل کړي نو دغه مسله بعض زره جادو وي نو چا باندې چې هم دغسې مسله وي خو کېږي نه ته هېڅ قسم فایده نه راځي هغې دې سورې فاتحه او سورې فلک او سورې ناس دا دې یولس کاله په اوبو باندې دم کې اوبو باندې او دا دې په اوبو باندې دم کې اوبه دې هم اوس کې په لاسونو دم کې لاسونه په ډول بدن باندې راکړي چې کوم چې د لاس رسي هغه اوبه بار بار څکلي هغې نه اوبه راغستلي لاسونو کې لوندولې په مخ باندې لوندل لاسونه دا راښکلي انشاءالله ډېر نه 11 دنو کې تاسو مسله مکمل ختمي خو دا عمل به سهار او ماښام کوئ دا هغه کس ته زما اجازت دی کم کس چې 200 بار درود شریف ووایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به روح مبارک باندې تحفه پیش کړي زما ورته مکمل اجازت دی ما کمنټ کې اجازت اخیستو تپوس مه کوئ ډایرکټ شروع کوئ کم کس 200 بار درود شریف ووایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې دا تحفه پیش کړي زما طرف نه مکمل اجازت دی دا عمل وکړئ وګورئ زندګي هم په سکون چاته چې نظر وي یا جنات وي یا جادو وي او دې په ډاکټرانو ګرځي خو کېږي نه او دغه مسله وي دا عمل ضرور وکړئ انشاءالله فایده به ضرور میلاویږي کله موږ داسې هم پکار ډاکټري علاج سره دم درود هم پکار دی چې انسان ته شفا زر ملو شي الله تعالی دې موږ تاسو نظر شي الله تعالی موږ تاسو خپل رضا نصیب کړي اکثر ملګري زموږ د نمبر غواړي واتساپ زما واتساپ نمبر یوټیوب چینل کې شته مفتی فیصل 034 تاسو زما د ټیک ټاک پروفایل د سونه لاندې وګورئ ما یوټیوب لینک ورکړ تاسو هغه کلیک کړئ تاسو برابر کله کې ما یوټیوب ته لاړ شئ لکه چا من جادو وي جنات وي مختلف قسم ویډیوګانې ما شیر کړي دي لکه یو تعالی والا عمل مې هم شیر کړی هانډه والا ډیر زبردست او بهترین عمل دی تاسو هغه هم کول شي فائدہ ورته دنیا ملاويږي ان شاء الله الله تعالی موږ تاسو نه دا شرط تاسو خپل رضا نصیب کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته